زه د مقصد دپاره راغلی وم چې خپل مطلب سامان د سټیشنري پوره کم سیزن دی مالونه پهله میلاویږي نه او که میلاویږي بیا داسې حالت کې میلاویږي چې مطلب مونږ بیخي ګټه خو بیخي نشته دی زمونږ جي ډالر ورځ تر ورځه بره خیږي لګیا دی سامانونه چې کوم دی ورځ په ورځ ډېر زیات مطلب بره روان دي نو غریب خلکو ډېر مشکلات دي دکاندار خو بیخي چې کوم دی بس داسې دی چې څوک راشي مثال خبره کاپي 80 روپۍ کې دا مثال خبره په 80 روپۍ کې موږ راکړي نو هغه 15 اویا کې موږ راغلي 15 روپۍ کاپي کې پاتې کېږي نو ډېر زیات مشکلات دي الله دې رحم وکړي په ملک باندې په حکمرانانو باندې ډېر زیات حالت خراب دي چې کوم مثال خبره خرڅې خاطر خو بیخي نشته مخکې به دکاندار مال ورکو او 1 لک روپو مال به ورکو 2 لک به ورکو بعد کې خیر لګې لګې پیسې ورکوي اوس خو چې کوم دی اډوانس کې پیسې وصول شي او ګټه منافع بیخي ختمه شوې ده جی پخوا به مونږ چې کاغذ یوړو یا به هم کاپي یوړه نو خلکو به راته وی چې یاره دا قسم کاغذ والا کاپي راکړه چا به راته وی دا قسم راکړه اوس پکې هغه نشته دی جي هغه قسم کاپي ماپي پکې نه بس هغه وخت پې تېروي هغه ټایم پې پاس کوي او مونږ دپاره هم جي په مونږ هم ډېر زیات اثر پرېوتی مخکې به مونږ 2000 روپو سودا یوړه په هغې به مونږ ټول دوکان ډک او د 2000 روپو سودا ډوله څه سودا نه وي ټوله پې 2 درجنې کاپی راځي جي هلته کې کسټمر هم جي پریشان دي دکاندار هم پریشان دي جي چې کم کس تعلیم یافته دي یا کم ماشومان دي هغې هم پریشان دي جي او حالات جي ډېر خراب دي په ډالر ډېر زیات اثر پرېوتی جي د ډالر په وجه باندې په دې باندې ډېر لوی اثر پرېوتی د کرونا نه پس چې د کتابونو کوم حالت دی هغه دا دی چې مخکې به مونږ په کتاب کې 10 روپۍ ګټلې نو هغه ګټه تقریبا اوس 1 روپۍ ته راغلې ده د هغې مین وجه دا چې ډالر ګرانېږي کاغذ میلاویږي نه دلته د کاغذ سره دی بنیادي تعلق دی نو کاغذ ډېر ګران دی د هغې د وجې چې کوم دی د کتابونو قیمتونه زیات شو مخکې که به یو دوکاندار 10 کتاب اخیستل نو هغه کوشش کوي چې یو کتاب والي او انتهایی ضروري ایټم والي نو په دې وجه مونږ ته ډېرې غټې پریشانۍ دي او مال هغه نه خرڅېږي مخکې که مونږ فرض کړه 10,000 سیل کوو نو اوس د 2000 سیل کوو مخکې که به زمونږ 100% کتاب خرڅېده نو اوس 10% هم نه خرڅېږي او د هغې مین وجه د ګرانۍ ده چې د کتاب قیمت دونه ګران شو چې د خلکو د رینج نه بار شو نو خلک انتیا چې اکثر داسې وکړي چې سیکنډ هینډ والي یا هغې بل څه ځان له څه حل مل کوي بهرحال زمونږ باندې اثر پروت دی زمونږ سیل ډېر کم شوی